نن زموږ ټاپک څه دی؟ ټایم ټیکټ. ټاسک کې موږ سره دلته دی ټایم ایکسپنس. ټیک شو؟ دې کې وګوره دوه شیزونه دي، یو ټایم ټیکټ دی، یو ایکسپنس ټیکټ دی. اوس ټایم ټیکټ یا ایکسپنس ټیکټ نه مراد څه دی؟ لکه یو داسې اکټیویټي چې هغه پرفارم شو خو هغه به مونږه اپلای کوو یا پیسې به ترې اخلو بعد کې. ٹھیک شو؟ لکه ټایم ټیکټ نه مراد څه شو؟ لکه زما انجینیر لاړو سروې وکړله، ٹھیک شو؟ نو ما انجینیر خو واستولو خو د هغې سروې چې کوم فیس جوړیږي یا پیسې جوړیږي یا څه چې جوړیږي نو ما وویل چې زه به بعد کې اخلم یا کله چې انوایس لګم بیا به ترې پیسې واخلم. ٹھیک شو؟ نو هغه ټایم ټیکټ کېلاوي. هغه کسټمر د پاره هم کیدی شي، هغه ایڈمنسټریشن د پاره هم کیدی شي. صحیح شو؟ یعنی اینی پرپز د پاره کیدی شي. دغه رنګې ایکسپنس ټیکټ دی، یو خرچه ما وکړله، ٹھیک شو؟ خو اوس ما خرچه وکړله او دا به زه بعد کې امپلیمنٹ کوم یا بعد کې به اپلای کوم په کسټمر باندې یا به ایڈمنسټریټیو پرپز لپاره، انیثینګ لپاره. دا دواړه هغې کې استعمال دي. ٹھیک شو؟ ښه، دې دپاره چې تا سره سوي ټایم ټیکټ دپاره انوینټري کې یو آیټم پکار دی. کم یو؟ ایکټیویټي آیټم. دا اوس وګوره دا یو ایکټیویټي آیټم دی. آیټم ټایپ به څه نیسې؟ ایکټیویټي آیټم. ٹھیک شو؟ ټایم ټیکټ خبره کوم. لکه ایکټیویټي آیټم کې اوس څه دی؟ وزټ ټو سایټ. دا یو څه ده؟ ایکټیویټي پرفارم شوه. ٹھیک شو؟ سروس، any kind of service, any type of service تا پرفارم کړلو نو دلته به ته هغه ډسکرپشن ولیکې چې یاره دا ایکټیویټي ده. اوس پر ایکټیویټي یا پر آر چارجز څه دي؟ خبره پوه شوې؟ دا د وزټ چارجز هم کیدی شي، آورلی هم کیدی شي، استا خوښه. صحیح شو؟ دلته به هغه چارجز ولیکې. سٹاکنگ یونٹ میجر، نو دا د یو ایکټیویټي اماؤنٹ دی 2000 یا دا د یو غنټې اماؤنٹ دی 2000 سم حساب سره. ٹھیک شو؟ باقی یو پی سی یونیورسل پرائس کوډ آیټم ټایپ نو دلته ورته لیکلی شي چې دا څه دی؟ یو ایکټیویټي ده. صحیح شو؟ دغه رنګې لوکیشن، نو د دې خو هېڅ لوکیشن نشته، خو به موږ دلته ډسکرپشن کې ډیفاین کوو. او دا ایکټیویټي به زموږ څه انکم به وي. نو دې سره ته به دلته سیلز هارډویر یا یو بل اکاؤنٹ آیټم ټایپ به د اکاؤنٹ ټایپ به څه انکم به وي. ډسکرپشن بیا ورکړه که ته وایې چې ایز ا هول بس ټول سیل سپلایز کې د اکاؤنٹ کېږي نو ټول به هماغه اکاؤنٹ ته به ځي. نو دلته به هغه اکاؤنٹ لینک کې. ٹھیک شو؟ نو دا ایکټیویټي آیټم ما جوړ کړلو، دا به مست جوړې چې دا جوړې نه نو هلته به څه کېږي؟ هلته به ټرانزیکشن ته نشي کولی، ولې چې د هغې ریکوایرمنټ دی ایکټیویټي آیټم. صحیح شو؟ اوس وګوره زه یو ایکټیویټي ریکارډ کوم. ایکټیویټي چې ریکارډ کوم لکه اوس زما یو کس یا زما امپلای ستا په بیهاف باندې ایکټیویټي پرفارم کولی شي، یو وینډر هم پرفارم کولی شي. ٹھیک شو؟ نو موږ به اگزامپل کې به وینډر نشو ولې چې موږ خو فلحال امپلای نه دي کړي، څنګه چې موږ سره هغه بیلیبل ټایم کاسټ کې به کویک بک کې به چې موږ کولو. صحیح شو؟ نو هغه دواړه کسان کولی شي. ټایم ټیکټ ته راغلو نو اوس ګوره دلته موږ سره دوه ټایپ دي، یو دی ډیلی او یو دی ویکلی. ته دا ایکټیویټي ډیلی ریکارډول غواړې یا ویکلی ریکارډول غواړې. ٹھیک شو؟ فار ایگزامپل زه اول به ډیلی. اوس ګوره دا ایکټیویټي چا پرفارم کړو؟ وینډر یا امپلای. نو امپلای که زه سلیکټ کوم نو ما سره کرنټلی په امپلای سینټر کې نشته امپلای. ٹھیک شو؟ نو دې دپاره به موږ اگزامپل به په څه والو؟ په وینډر. دواړه یو کار کول دي. پوه شوې؟ نو دلته وګوره لکه اوس زما وینډر دی نیاز. ٹھیک شو؟ اوس نیاز څه وکړل نو دلته به هغه ایکټیویټي آیټم به پر سلیکټ کې. لکه اوس نیاز څه وکړل؟ نیاز زما په بیهاف باندې زما کسټمر ته لاړو او سایټ یې وزټ کړو. کم کسټمر دپاره یې وزټ وکړلو؟ جمال اینڈ سنس دپاره یې وزټ وکړلو. ٹھیک شو؟ اوس ګوره دلته موږ سره ټایم دی چې څومره ټایم هغه سپینډ کړلو. مینول ټایم انټري ده او یو سٹارټ ډیوریشن دی. ٹھیک شو؟ ډیوریشن نه څه مراد؟ لکه اوس جمال ووتو لاړو جمال سایټ ته
هغه سنوم دی کسټمر نیاز لا وینډر لاړو نو تا دا بټن وواله او دا د مینیمایز کړل پوه شوې نو چې هغه تر څو واپس دی راغلی ته به سټاپ کېنه نو دا به ګړی ورپسې روان پوه شوې خو دا ډېر ګران خبره ده وجه څه ده چې اوس به مونږ څنګه ریکارډینګ کوو پوه شوې بجلي پکې لاړه نو دا خو به ټول هر څه هغه شي نو په پیپر باندې یا رجسټر باندې ټایم ان ټایم آوټ به هغې لیکلي که نه مونږ به مینولي انټر کوو لکه هغه 12 بجې وتی و ټیک شو او بیا واپس راغو دا 12 پی ایم به یې کوو ولې چې شپې 12 بجې خو نه شي تللی که نه سایټ ته او غرمې پی ایم 100 بجې 2 بجې راغو نو هغې ټوټل ټایم څومره سپینډ کړو 2 hours اوس ګوره بلینګ ریټ څه دی 2000 بلیبل دی دا څنګه چلو شو دا پی ایم او ای ایم مسله دا به 11 زه 3 به ٹھیک شو څنګه اوس صحیح شو او کنه غرمې 12 نه مخکې خو یې وي که نه هغه کې زمونږ هغه شو ښه 3 घंटे دې تېرې کړې یعنې 11 بجې دفتر نه ووتو لاړو سایټ یې وزټ کړو 2 بجې واپس راغو نو کسټمر پسې به څومره پیسې چارج کېږي د 3 घंटो نو دلته ګوره یونټ ډیوریشن څه شو 3 hours شو نو ټوټل د هغې پسې څومره چارج به راځي 6000 اوس آیا دا بلیبل دی پیسې به ترې اخلو نان بلیبل دی نو چارج دی یا هولډ دی هولډ مطلب بعد کې به اپلای کوو نو موږ به دا راولو څه بلیبل ٹھیک شو یو منټ دا وګورم دا څه ٹھیک شو بلیبل به راولو دلته څه ډسکرپشن لیکو لکه اوس زمونږ ډسکرپشن شو وزټ ټو د چا سایډ جمال سایډ ٹھیک شو دینه پس برای شو دا بس سیف ٹھیک شو نو دا زمونږ څه ریکارډ شو یو اکټیویټي ریکارډ شو لا تر اوسه اپلای نه ده خبره پوه شوې دغه رنګې مونږه اکټیویټي ویکلی م ریکارډولی شو اوس ګوره دا یو اکټیویټي ریکارډ شوه که نه کسټمر نمبر 2 دپاره څه وشو 3 hours کار وشو اوس که ته وې چې همدغه وینډر دلته एक्टिविटी परफॉर्म करे दा ठीक शो कस्टमर द पारा ठीक शो नو دلته وګوره کسٹمر د پارم کولای شي جاب د پارم کولای شي ایڈمنسٹریټر د پارم کولای شي صحیح شو کسٹمر د پارا او کسٹمر نمبر سوکته 3 ایکټیویټی ریټ زموږ سره 2000 ها منډه پورس 2 घंटे وزټ شوه دی 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे او 2 घंटे نو ټوټل څومره کار وشو 15 घंटे په خبره پوه شئ نو دلته ته پوره د ویک حساب لیکلی شي اوس دا ویک شیټ د چا دی دا د نیاز بیگ اینڈ سنس دی په خبره پوه شئ دا د هغې اکټیویټي شیټ دی خو دا 15 घंटे به چا نه اخلو کسټمر نمبر 3 نه او دا 3 घंटे به چا نه اخلو کسټمر نمبر 2 نه نو دا بوت لکه تاسو انټریانې کولی شي که یو انټری وي ډیلی ریکارډینګ وي نو هلته هم کولی شي ویکلی وي نو دلته هم کولی شي نو دا به مونږ سیف کړو ټیک شو سیف شولو کلوز به یې کړو ټیک شو اوس ګوره مونږ که بزنس سټیټس وګورو نو دلته د کسټمر نمبر 2 او کسټمر نمبر 3 څه افیکټ را نه هو ګوره ریفریش مې کړو خو څه افیکټ ولې چې لا خو دا بل تللی نه دی که نه نو بیا به مونږ دا بل استو نو چې بل استو نو مونږ به چېرته راشو انوایس ته چې مونږ any kind of bill چې کسټمر ته استو نو هغه انوایس کټ کېږي صحیح شو اوس کسټمر اول کم یو کسټمر نمبر 2 و ٹھیک شو جمال اینڈ سنز و اوس دلته خو د دې څه آیټم خو مونږ نه خرڅولی مونږ به پیسې اپلای کوو نو دلته وګورئ مونږ سره یو بټن جوړ دی اپلای ټیکټ آر ایکسپنس نو مونږ به راشو اپلای ټیکټ آر ایکسپنس ته ٹھیک شو
نو دلته موږ سره وګوره ټایم ټیکټ شته که نه ټیک شو څو ګنټې وې 3 hours بلنګ ریټ څو 2 او ټوټل اماونټ څومره 6000 دا به سلیکټ کې یوز به کو که نه اوس او دلته نه به څو کو اوکې نو دا به اټومیټیکلی دلته راشي راغلو دلته به انوایس نمبر ورکو 2234 or save by who already exists that number دلته چې دا سیف شو کلوز کا دلته دا اوس ریفریش کا نو ګوره جمال اینڈ سنس یو بل بل لاړل اوس چونکې هغې باندې ټیکس هم اپلای شوی دی ٹھیک شو هلته موږ دا ایگزامپټ نو کړی دلته نه که ته وایې چې یاره دې باندې خو بیخي ټیکس نشته ٹھیک شو نو هلته نه ته هغه کولی شې دا څه دا ډیلیټ کا نو دې باندې به ټیکس نه راځي ٹھیک شو که ټیکس امپلیمنٹ کې نو هلته نه بیا ټیکس کوډ سلیکټ کا نو هغه ټیکس اماونټ به هم ورسره ایډ کېږي دا اوس وګورئ 6000 ٹھیک شو دغه رنګې هغه ویکلی چې ما کم کړي وو هغه کم کسټمر و کسټمر نمبر 3 ٹھیک شو نو اوس ګوره اپلای ټیکټ ایکسپنس ته راشه نو د دې به د ویکلی حساب به انټر ګوره د یو کسټمر بل کسټمر سره حساب هم نه میکس کوي په خبره پوه شوې نو دلته دا وګورئ موږ سره د دې اول ورځ باندې څو ګنټې کار شوی و 2 ګنټې بیا 2 ګنټې بیا 2 ګنټې نو چې څومره بلز هسته ټول هسته نو ټول سلیکټ کا ٹھیک شو ټوټل آز د دې 15 ٹھیک شو دا وګوره ټوټل 30000 روپے د دې بل جوړ شو نو هغه ټول اکټیویټیز راغلل دلته ډسکرپشن کې مرته کسلی کې لیکلی شي اوس د دې صرف ټیکس څومره جوړیږي 6000 نو دا ټیکس به کټ کو صحیح شو پرنٹ بکو ورواستو ها انوائس نمبر میں نو ورکړه لکه دا ورکړه کم یو 30000 ټاپ والے ٹھیک شو چې دا څه غلطي وشي نو دا لیست نه دی دا هر یو هغه فارم سره دا لیست ورکړي دا لیست څه دپاره چې تاسو څومره ټرانزیکشن کړي د هغې لیسټینګ کېږي باقاعده نو ته اینی ټایم ایډیټ وغیرہ چینجز وغیرہ کولی شئ صحیح شو راشه اوس ریفریش کا ګوره دا لیست کلوز کا ریفریش کا نو کسٹمر نمبر 3 به هم تا ته سټیټس کې به صحیح شو ښه نیکسټ بیا موږ سره راځي دلته ایکسپنس ټیکټ ٹھیک شو ایکسپنس ټیکټ څه شی دی لکه یو ایکسپنس وشو چارج آیټم هغې ته موږ وایو ٹھیک شو نو دې دپاره چې مز تا سره انوینټري کې څه وي چارج آیټم وي هغه ته دلته نه هم جوړولی شي دلته نه ګوره نیو شته که نه نیو وایږې نو دلته نه به راوالی څه چارج آیټم به کلیک کې ٹھیک شو اوس ما سره چارج آیټم دی وعلیکم السلام دا چارج آیټم شو صحیح ده اوس چارج آیټم څه دی نو موږ به هغه کو څه شیز چارج کو مشینری چارجز ٹھیک شو موږ نه مشینری وړې وه هر قسمه مشینری چې وي پوه شوې لکه اوس څنګه چې کنسټرکشن کمپنیانو والا سره دا کرینز وي دا بلډوزري وي نور شیزونه وي نو هغه خو هر کمپني خو نشي اخیستی په رینټ باندې ورکوي یا اوس تا سایډ باندې زه کار کوم لګیا یم نو خپل اکوپمنټ مې وروړی او تا سره مې خبره کړې ده چې د دې به ته ماته پیسې راکې ٹھیک شو د ورځې حساب باندې د ګنټې حساب باندې یا د کار په حساب باندې نو هغه ٹھیک شو اوس ګوره د دې چارجز دي 1500 روپے پر آور پر ایکټیویټي هر څه ته یونټ میجر کولی شي پوه شوې نو دا یو ایکټیویټي هغه شو صحیح ده اوس دا به زموږ سی نو ما هغه اکاونټ سپریټ اکاونټ هم لینک کولی چې ته غواړې چې یاره ما ته لینجر کې
सेपरेट रिपोर्ट रاشي نو ته ورته सेपरेट هم ورته لیکلی شي سیف کا نو دا یو چارج آیټم مونږه جوړ کړل اوس ګوره دلته جمال ټیک شو په کم تاریخ باندې نن تاریخ باندې سو کړل چارج آیټم هغه ماشینری چارجز یا انیثینګ کسٹمر چا د پاره دلته نو یو کسٹمر سلیکټ کو کسٹمر نمبر 4 ٹھیک شو ټیکټ ډسکرپشن نو دا مونږ سره سو ماشینری چارجز خاله بک کیپینګ هم چارج آیټم کې راتلی شي پوه شو لکه زما اکاونټنټ لاړو هغه ته پورا اکاونټ حساب کتاب یې سیټ کړو بک کیپینګ هم ساسره چارج آیټم پوه شو ناغه اني ټایپ کې دي شي انټرنل میمو باندې سلی کې اسمبلی کې کسنلی کې استاخوخه اوس دا د څومره اکټیویټیز چارج آیټم دنه دلته واغه نمبر اف کوانټیټي بولی کې لکه پر وزټ دنو 100 وزټ شوی دي 15 وزټ شوی دي نو 1500 په حساب باندې 7500 د دې سری هغه دي نو باقاعده دا بیلیبل دی کنن بیلیبل دی ٹھیک شو بیلیبل به راولو سیو وکو نو دا زمونږ یو سو شو ایکسپنس ټیکټ ریکارډ شو لکه ایکسپنس شو دا غي او ټیکټ ریکارډ شو او چې ځکلا انوایس استوما نو چې مونږ کله دلته نه انوایس کټ کو کسٹمر تا نو مونږ دا کسٹمر نمبر 4 وکنه ندیم صحیح شو نو دلته مونږ بیا چرته لاړ شو اپلای ټیکټ ایکسپنس باندې به کلیک کو نو دلته وګوره ایکسپنس ټیکټ ته اوس دې کې ګوره کوانټیټي څومره دی 5 اکټیویټیز شوی دی 1500 7500 دا به یوز کو او اوکے وای کو نو دلته براشي اوس سیل ټیکس دی باندې به چارج کیږي ډیفینیټلی موږ به چارج کو ٹھیک شو او د دې راوړلو باندې خرچه زموږ شوی دا 2000 روپے پوه شو په شازور کې یو پیر روړې 1000 روپے واغسته بیا واپس 16000 روپے واغسته ناغم ته دلته وتا اډ کولې شي انوایس نمبر دلته ولیکا ٹھیک شو او دا انوایس پرنٹ کا یا ایمیل کا او ورته واستوا نو دلته وسو ګورا مونږ سره کسٹمر ندیم اینڈ سنز امرا ہو 11075 روپے داغه خرچ را صحیح شو نو دا مونږ سره سو ټایم ټیکټ او ایکسپنس ټیکټ دلته نه مونږ کو ها یو بل به مونږ دا انوینټری ایڈجسټمنٹ آسان دی صحیح شو انوینټری ایڈجسټمنٹ څنګه چې موږ کویک بک کې زده کړو چې کوانټیټي any changes راشي ورکشي یا بونس یا ایډیشنل ار سچ any type of adjustment plus minus پکې کولای شي صحیح شو اوس ګوره ما سره آیټم دی آیټم ما سره دی سی پی یو صحیح شو نو اوس سی پی یو ګوره تا کوانټیټي یونټ کاست کوي او دلته ګوره کوانټیټي آن هاند دا دی 111 کوانټیټي آن هاند زما فرست ایڈجسٹمنٹ دے ٹھیک شو اور ڈیٹ نن سے دے جنوری کا مکہ ٹھیک شو نن ڈیٹ سے دے 16 صحیح شو ہاں اس دا سجاب دا پارا نا دا سشوی دے مانن چوش مارل نو دا صحیح صاحب شو هغه ډیټ پرابلم نن ډیټ پورې په کوانټیټي آن هاند دومره دی کنه زه یو کمپنی به تاسو له هغه کوم هغه بیک اپ بروړی دی کې به ریسټور حالته خو 16 پورې وکنه دسمبر پورې نو دسمبر پورې ته کوانټیټي آن هاند کړو نو 16 صحیح شو ها اوس شو مان نو شمارل نو سو ما سو قتل 15 دانه پکې کم دي دیکھ با کم یا زیاد کوانٹیٹی بلی کی کوئی بک کے مونگا ریمیننگ کوانٹیٹی بلی کل پلس مائنس باغی خپل کول پوه شوې نو چې دې کې کمې -5 زیاتې +5 پوه شوې نو ګوره ما سره ریمیننگ کوانټیټی به څومره پاتې شي 206 اوس دلته دا څو شو لاس شو ٹھیک شو یا لاس باید any reason بدلته ولیکې او سیو وای کې نو دلته اوس ګوره آیټم نمبر 1 کوانټیټي کا آن هاند څومره دی 206 ٹھیک شو اوس ګورئ
د دې ډیفرنٹ ریپورټس هم دلته بیا موږ سره کوانټیټي د انوینټری ریپورټس دي ایڈجسٹمنٹ ریپورٹس هم هغه ته انټریم دا خپل کوي دلته وګوره انوینټری ایڈجسٹمنٹ جرنل ٹھیک شو یو منټ دی کې دا ډیټ پرابلم دی دا دسمبر پورې څنګه دی یو منټ آپشن چیک کما بهرحال دې ته به یو بیل کمپني جوړول غواړي وجه دا ده چې دی کې جوړ دی دلته به تا ته شو کوي ګوره سی پی یو یونټ سولډ څومره شوي دي دومره کاسټ یې څومره دا دې کې یو اکټیویټي دی صبر وکړه هغې کې هم شو کوي یو قسم رپورټ نه دی دې کې وګوره یونټ اکټیویټي دې کې اوس دلته وګوره سی پی یو ایڈجسٹمنٹ هغه پاست فیوچر ډیټ کې اخلي ځکه دلته نه شو کوي صحیح شو نو د هغې به یو بیک اپ سبا جوړ کړي روبړی چې زه به دلته ریسټور کړم صحیح شو ولې چې د دې د ډیټس پرابلم راغلی دی معنا سٹارټ کې ډیټ غلط شوی و صحیح شو بهرحال دلته ریپورټ کې ښیي تا ته کرنٹ هغه به هم ښیي ټیک شو کوانټیټي به هم ښیي دلته دا ایڈجسٹمنٹ ریپورٹ خو وګورئ که نه دلته تا ته باقاعده انټري پاس کوي چې دومره کوانټیټي پلس شو ماینس شو یا ډیبټ کریډټ شو په خبره پوه شوې باقاعده تا ته ریپورټ شو کوي صحیح ده دلته زه یو انټري به بله وکړم دا ایڈجسٹمنٹ دا آیټم نمبر څه شو ماوس اینډ کیبورډ شو ټیک شو دویمه انټري ده او ما ته 15 ماوس کیبورډ نه دي بونس میلاو شو ٹھیک شو اوس ګوره دلته دسمبر فرست دی نه پلس ته ضرورت نشته دسمبر فرست دی ټیک شو ما هم د دې ډیټ کې هغه وکړلو اوس دلته راشئ انوینټري ایڈجسٹمنٹ جرنل ګوره ولې چې د دې پیچ ټری ډیټ دسمبر 1 2008 دی نو ما خو انټري جنوري 16 2009 کې وکړو خو ډیټ پیچ ټری په حساب باندې خو نه راغلی که نه نو هغه ځکه نه شو کولو په خبره پوه شوې 31 پورې دی که نه نو اوس ګوره دلته څه وشو 5 کوانټیټي ډیبټ مطلب څه دی انکریز شو ډیبټ کې هغې څه ډیبټ کړی دی د هغې کاسټ ټیک شو او کریډټ یې څه کړی لکه دا کاسټ زما څه دی فایده ده که نه بونس زما څه دی انکم دی خبره پوه شوې نو دا باقاعده تا ته دلته ریپورټس شو کوي ښه دغه رنګې اوس دلته موږ سره اکټیویټي دی نو دلته ګوره اکټیویټي کې 5 څه دي ایډجسټ شوي دي که نه ماینس 5 ځکه نه ښیي چې هغه 16 فیوچر ډیټ کې ما انټري کړی خبره پوه شوې چې هغه کرنټ ډیټ وي لکه یو خیال به ساتئ چې ستا کله کمپني جوړی کمپني ډیټ او ستا د دې کمپیوټر ډیټ دا چې سیم وي او کرنټ وي په خبره پوه شوې ګینې همدغه پرابلم به وي ولې چې هغه ورځ مونږ فرست ټایم چې کمپني دا جوړوله نو زمونږ دا ډیټ شاته وه ټیک شو او نه دا ډیټ شاته وه دا خو ما بله ورځ سیټ کړله تاسو چې راته وویل چې د دې ډیټ غلط دی ټایم هم غلط و او دې کې ګوره مونږ سره چې کله مونږ دلته ډیټ راخلو نو د دې دا ورژن هم چینج کول دي ولې چې زما دا وینډوز چې دی دا ډارک ایډیشن دی دا چېرته جرمني والا وینډوز ده دا وګوره د میاشتې نومونو لینګویج هم چینج دی پوه شوې دا به زه د دې لینګویج سیټینګ وکړم خو بهرحال پوه خو شوئ که نه ډیټ به ډېر خیال ساتئ چې کله هم ټرانزیکشن کوئ پوه شوئ نو دا زموږ نن کار و سم وکړل ټایم ټیکټ ایکسپنس ټیکټ او انوینټري ایډجسټمنټ ټیک شو سبا به بیا موږ مخکې